شو دا دوه مثال شو ورپسې راځه ابراهیم علیه السلام په مقابله کې سره نمرود دی او عام سړی نه دی باچای وخت دی او داسې باچا دی چې خلاص په خلکو داسې حکومت دی چې کم خلک ما سره نږدې ما ته بس صدقه کوي سره مختلف کوي او چې کم ما نه لري دي تصویرات نو کړو بس زما دي تصویر ته صدقه کوي نو عزت نقشه دی او قسم باچای د ور سره د ابراهیم علیه السلام پلانم د نمرود په طرف دی او ابراهيم عليه السلام بارکه فیصله مو چې دې ز سوزو وی سوزولو الله وی زین سوزو نو نقشه د ذلت ته په اور کې سوزي فنن د ابراهيم نو مخلو ابراهيم عليه السلام نن د ابراهيم عليه السلام د خو خاپونو نم الله صور کو عزت ورکو مقام ابراهيم وې د برکاتو دلته برکاتو داغه د بیبي امن تم الله عزت ورکو جسو الکه حج لرا د کومري لرا د صفا مروه کومینس کې راته منډه وګوري عزت منزو ابراهيم عليه السلام نو عزت او ذلت د الله جل شانه خدای نمرود سهال شو الله وی ځان ته اوچت ګوري همدک کسر باندې په خلکو باندې وه نو په وخت کې ګډ ماشه ورننه او دماغ ته ورسې سي ورسې الله یې رسې کړ الله یې رسې نو بیا هغه سړی او هغه نمرود چې خلکو ورته سرخ ته کولو یو ځل سر درد کولو نه خکېدو یو گزار دی ولا ورته خوشو اماشه بدن نه لګ دغه شو دغه کې یو سر له یوسف گزار ور کوم مدافع کیږي د خلکو ته علم ته بسدنه کوي چې راځي د یوسف گزار پر حساب وي الله په خلکو باندې او په اونو والو عزت او ذلت الله په اختیار دی دا دریم مثال به اور پسې مثال موسی علیہ السلام نے او بل طرف تصر فرعون موسی علیہ السلام الله جل شانه فیصلو کا جزئی پیدا کو فرعون سوې ماشومان باندې پیدا کیږي ځکه د یو خوب تعبیر ول خلق ورکړو چې الک به پیدا کیږي او ستا بادشاہت ختمه دی وی بس نه به پیدا کیږي چې کوم ماشوم پیدا کیږي حلال دی په زړګونه حلال کله وي تاسو کې چې زه یو کار کوم مخته او ځان ته ویل انا ربکم الاعلى وی خدایان خدیر دي سو واړو وسلی خزور کې د ټول نن وی خدای دا څه دا وی کړو انا ربکم الاعلى ځان ته د ټول نن وی خدای وی انجام یې شو موسی علیہ السلام چې پیدا کیږي مور د یری د وجه نه ګور الله جل شانه ورته حکم کوي چې د خپل ماشوم په څه کې واچو په یو صندوق کې واچو او د چا په کور کې لوي کو هم د فرعون په کور کې لوي کو چې تاسو کې چې د ستا په کور کې لوي هم زته افوا زول عزت ورکوم نو دا غي په د فرعون د بیبي په ځړه کې الله جل شانه سو واچو بیبي زکه وي رست بیا الله جل شانه چته درجه اسی بیبي لور کړی دا قرآن کې دا غي تذکرہ سره دا موجود ده نو لنډه خبره ده چې فرعون ځان عزتمن ویل لوی خدای ویل او نقشم د عزت ته بادشاہت ته کنه په خلکو باندې زور مشتره او د موسی علیہ السلام یو قسم دی وسیده خو الله و عزت ورکون کې ذات زی موذلت ورکون کې ذات زی نو فرعون سره د لخر الله په دریاب کې سبحان بلکې الله خلکو ته رسولو خلکو ته مفهم ستا یو نوم دی چې دا نوم د خلق په دغه دی الله جل شانه فرمایي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیه ستا دا بدن مون خرابونه دا به محفوظ جرستنو خلق ته عبرت چاله کې فرعون نو سنن وی او سنن دی وسکرو او دغه انجام دا سلور مثال شو بیا ور پسې راځه نور مثالونه وګوره حضور علیہ السلام او دا په مقابله کې سړي سرداران دي ابو جهل دي ابو لهب دي مال ورسره شتا طاقت قوت ورسره شتا حضور علیہ السلام پیدا کیږي یتیم د تر سہارت بیا زی د نیک سہارت زی د مور بي سہارت زی خو لیکن ظاهري نقشه خدا رسیدل کنه چلے کې د نور سرداران عزت مند دي الله جل شانه د ابو جهل غرور او د عزت نقشه سره پس سره بدل د دوه ماشومان د لاس ابو جهل قتل شوی دی معوذ او معاذ رضی الله او سره چا دا کړی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سره دا کړی دی چې په صحابه کرامو کې د وجود دا مندریو او سپک وجود دی نو الله جل شانه انجام ورته خلو ابو لهب ځان ته اوچت وی دا سه وکم الله ویل خان تر سوچ دا دنیاوی تر سوچ قیامت نه راغلی استانوم خلقون دک سی وی چې اغسر هغه هلاک او تباہ شي قران کې الله سورۃ نازل وکړه تبت یدا ابي لهب وتب هلاك او تباہ شي او لاسونه تباہ شي د ابو لهب د خزي ذکر ور سره ولو نو څه مطلب چې عزت او ذلت ورکون کې ذات څوک ته الله دی اج کم ته عزت کې او عزت غني اغلب الله عزت ورکی او جزان عزت من غني الله جل شانه وتعالى
د چا بې عزتي بنه کې دا اوږد تاریخ دی دا پخې خبرې دي د چا بې عزتي بنه